الحمد لأهله والصلاة على أهلها. قاعدة تجوید القرآن سبق نمبر 2 د حروف هجام مختلف شکلونه. تیر ورځ سبق کې مون حروف هجا ویلو. د حروف هجا د هر یو حرف خپل شکل پیژندلو او د هغې نوم زده کړو. دې ننني سبق کې د حروف هجا مختلف شکلونه بیانوي. مختلف شکلونه داسې چې د حرف مثال د ماشوم دی. نو ماشوم یا یو انسان په ورکوټوالي کې یو شانی، ځوانۍ کې بل شانی، او چې کله بوډا شي نو شکل بل شانی. په دغه ترتیب سره د دې حرف دا شکل هم بدلیږي. خپل شکل خو مونږ وپېژنو، خو لیکن کله چې دا حرف د کلمې په اول کې د یو شانی، د کلمې په مینس کې د بل شانی، او کله چې د کلمې په آخر کې راشي نو د بل شانی. لکه مثلا عین د کلمې په اول کې چې نو د انبر د سر په شانی چې هغه کوم شکل دی هغه، کله چې مینس کې راشي نو بیا دغه شان غون شکل، او کله چې په آخر کې راشي نو بیا دغه شان شکل. خو د عین هغه کومه لکۍ چې جوړیږي هغه لکۍ ورسره هم جوړه شي. نو د دې شکلونو پیژندلو دپاره دا دویم سبق دی چې د حرف د کلمې اول شکل وپېژندلی شي، مینس شکل وپېژندلی شي، او د کلمې په آخر کې چې د حرف راځي د هغې شکل وپېژندلی شي. لیکن په دې لیکلو کې 3 خبرې یاد ساتل پکار دي. اولنۍ خبره چې د کلمې په اول کې کله د الف شکل راغی نو دا به الف نه، دا به حمزه، ځکه کلمه کې د کلمې په اول کې الف نشي راتلی. دویم یو څو حروف دي چې دا د رستو کلمې سره ویلی کېږي، خو لیکن رستو کلمې سره رستو دا حرف د رستو حرف سره تړلی کېږي نه. یو په هغې کې الف دی، یو دال دی، یو ذال دی، یو را ده، یو زا ده، او یو واو دی. دا چې کله په یوه کلمه کې هم راځي نو د رستو حرف سره به دا تړلی نه لیکلی کېږي، بلکې ویلی کېږي به د هغې سره یو ځای، خو تړلی به لیکلی کېږي نه. دریمه خبره دا حمزه چې ده د دې مختلف شکلونه راځي. دا د عین د سر په شکل کې هم راځي، د الف په شکل کې هم راځي، د واو په شکل کې هم راځي. واو لیکلی لپاسه په حمزه لکه یؤمنون کې چې ده، او د یا په شکل کې هم راځي لکه شیئن، یای لپاسه په وړغونې حمزه لیکلی. په دې مختلف شکلونو کې دویمه خبره غټ حروف ذکر کوي. لکه څنګه مونږ ووی چې د حروفو مثال د ماشومانو دی، نو په ماشومانو کې بعضی ماشومان واړی، بعضی غټي، یعنی بعضی پیړلی، بعضی نری. نو دغه شانې د حروف هجا هم بعضی غټ دي، بعضی نری دي. غټ کم کم دي، نو 2 حروف داسې دي چې دا غټ دي. دغه غټ حروف چې دي اصل کې دا خو غټ دي، مونږ ویو هم چې دا غټ دي، یا دې هم کو چې دا غټ دي، خو لیکن کله چې مونږ ویو نو بیا مونږ دغه شانې نه ویو. د دې د ویلو طریقه څه ده چې دا دې غټ وویلی شي، دا به غټ هله ویلی کېږي چې کله مونږ ژبه خوله کې نرمه کو، پسته کو، او تالو طرف ته اوچته کو، نو دا حروف به غټ ویلی کېږي. عام طور باندې خلق څه کې، بلکې ډېر خواص طلبه کرام
هغوی چې کله دا حروف غټي نو په شونډو یې غټ کی د یو حرف په غټولو کې شونډو لره هیڅ قسمه دخل نشته حرف چې غټي په جبه بغټي په شونډو به چرته یو حرف نه غټي کله هم چې کم یو حرف چا په شونډو باندې غټ کو نو په دې کې به د واو आवाज پیدا کیږي او هغه غلط دی سخت حروف چې دي دا اته دي دا چې کله ویل کیږي دا بلک په سختۍ سره ویل کیږي دا د دې صفت ده ورپسې بیا 15 حروف د تنبیدو ذکر کړي دا 15 حروف چې کوم ذکر راشي دا به تنبیږي دا د دې لازمی صفت ده دا چې دی اون تنبول نو دا حروف بیا صحیح نه ادا کیږي غټه غلطی ده نو دا به تنبول کیږي درې حروف دا سدي چې پاغي کې سیټی ده نو په دغه کې به د سیټي आवाज کیږي دا یو څو قسمه یعنی تنبیدو حروف سیټي حروف حروف مده حروف لین غنی والا حروف دا دلته اجمالا ذکر شي دي یو د دې لپاره چې رستو د حروفو کې مون کله فرقونه کو چې دا فرقونه په اسانۍ سره کیږي او دویم د دې اهتمام لپاره په دې خبره باندې تنبیه دا چې دا حروف د ماشوم د ابتدا نه یاد کی چې په دې حروفو کې به دا کار کیږي چې په خوا کله ماشوم دا قاعده وي چې په هغه کې د دې صفاتونو خیال اوساتل شي وس دا د حروف هجا مختلف شکلونه وایو بسنګه حرف الف په اول د کلمه کې الف نشراتله که شکل راشي نو حمزه بوي په مینز د کلمه کې ها الف را په دې یو کوډګي کې چې څومره حروف دي دا ټول حروف به په یو سا ویل شي د دې لپاره چې ماشوم په ځان پوه کړي نو هغه به هر یو حرف په یو سا باندې به ټول حروف وي او که ځان نه پوه کړي نو هغه به ها وي بیا به یو غنټه سوچ کوي بیا به الف وي بیا به یو غنټه سوچ کوي بیا به را وي په اخر د کلمه کې میم را ح الف خدا یو حرف د داسې صحیح ویل شي لکه څنګه چې موږ په حروف هجا کې ویلو بیا حرف با په اول د کلمه کې با صاد را په منځ د کلمه کې عین با سین په اخر د کلمه کې کاف تا با الى اخره تر یا پورې دي د حروف په دغه طریقې سره او خودل شي او د لوستل شي خو په دې کې چې کله ماشومان ته سړی قاعده وي نو چې په دې سبق کې په دې مختلف شکلونو کې ماشوم د ټول حروف نه پیژندلی چې د پنسل سر دی په یو حرف باندې کې خودل شي او دا غي تاسو دیو شي چې دا کم حرف دی د دې سره په قران کریم کې دی په یو حرف باندې پنسل کې خودل شي او دا غي تاسو دیو شي چې دا کم حرف دی کما شوم دغه او خوده چې دا د حروف دي نو بیا د مخکې سبق ویل شي خو چې دای نه خودلی نو مخکې سبق ویل به فالتوي ځکه بیا به اگه دوړو پیچه چوړو والا قصې نه ماشوم به مخکې لاړ شي خدای به حرف اون پیژني غټ حروف ودی خا صاد شونډې مننه ټولو سواد بغلطي ضاد غين طا قاف ضا پدې کې څلور حروف خغټ دي صاد ضاد طا ضا ځکه دې کې د جبې ویخ سره سره د جبې مین تالو سره پیوس کیږي او دا بقیه درې حروف چې د غټ دي خو د دې په نسبت لږ کم دي مجموعه خصه ضغط
مجموعي مطلب دا دی چې دا حروف په یو جمله کې په یو کلمه کې جمع کړ دي دې دپاره چې دا حروف هیریږي نه. سخت حروف اته دي. همزه، همزه سخت نه ده، دا حروف چې دي کم چې د حمزه आवाज دی. جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا. مجموعه اجدک قطبت. تنبیدو والا حروف پنځه دي. قاف، طا، با، جیم، دال. سیټۍ والا حروف درې دي. سین، صاد، زا. په دې کې سین کې سیټي زیاته ده، هغې اول ذکر کړلی، ورپسې صاد کې ده، ورپسې زا کې. حروف مده درې دي. الف، واو، یا. حروف لین دو دي. واو، یا. غنی والا حروف دو دي چې غنه پکې کېږي نو دې دو حروفو کې به کېږي. میم، نون. د دې تنبیدو د دې حروف مده د دې حروف لینو او د غنې مکمل تفصیل وروستو وضاحت را روان دی، خو دلته صرف اجمالا یادو المقصود دی چې دا اجمالا ابتداء معشومیت